ځوانه دې راغستې ده او فیسبوک کې دې 200 غوټې بیا موږ خپلو برباد کړي یو پرجدا تیار بوتل دی جزاک الله. بس ان شاء الله د اختر رامونه مې قبول کوي کتونکو نن بزو ان شاء الله تعالی د ناوګۍ چکر بدل کوو چې شارټ کاټ شال ویلاګ دل جوړو چې څه دی په لار کې د ناوګۍ پورې او کوم مراحل هغه به تاسو ته خایو ان شاء الله او چرته مزي ما سره اوسېږي او وګورئ چې څه کیږي. ښه د ټول ناول خو مې په خپل شارجه باندې د سټپلیزر وتړلو او دا مې وړلو خرڅولو مې ځکه چې اضافي و دلته د سولر بجلي ده او په هغې کې دا نه چې نو دا مې وړلو خرڅولو ده. نو روان شوم د ناوګۍ په طرف باندې او تاسو ته هغه مراحل ښیم. په دې ځای کې دا خپل مالونه بی او سره یې د سیدي یخ ملک ته ځي روان دي. دوی نه یو شاټ واغېستلو مخکې چې لاړو خلک لګیا دي او چا دا لونه کړي دي او څوک دې طرف ته لا اوس هم غنم ولاړ دي. تاسو په دې کتلی شئ زه ښه وزګار یم او که مخې ته وګورو نو خلکو ځینو پکې ترېشل کړي هم دي دا د بوستي روان دي بس خوشې کړي دي. تلو تلو ورسېدو قولې ته. قوله کې د عیسی خان دوکان دی ماشاءالله هر ویرایټي پکې شته څنګه چې بنجاري سره په هغه وړه ټوکرۍ کې هرسي نو هغسې د ده په دوکان کې چې څومره د استعمال سامان دي نو ماشاءالله هر یو څیز د موبایل او کپړې او بس هر شی هر ویرایټي ده. نو هغه سره یو څو خبرې هم پکې وکړلې هغوی چې کوم پیغام هم وی هغه هم ورکړه. هغو پهله د بوتل سات وکړو د هغې مې ورته شکریه ادا کړه. بهرحال د هغوی خپلې خولې نه هم تاسو واورئ. مننه. تیار بوتل دی جزاک الله. بس ان شاء الله د اختر شالې را روانې دي او زمونږ خواته تشریف راوړئ ان شاء الله ستاسو اختر به موږ رنګین دا به کېږي. د هغوی طرف نه دغه پیغام او ستاسو څه ضرورت مې د قولي پمپ ته مخامخ تلې سره چې کوم دی د شهید الله بهي دوکان دی او ډېر هر څه ورسره دي ښه وراټې دي. ښه د هغه ځای نه روان شو مخکې تللو د جنډې چیک پوسټ نه چې کله واوړېدلو نو د سکول ماشومان ناست وو حالانکې 12:30 1 بجه وه. دوی صرف په دې انتظار ناست وو چې موږ له ګاډۍ راشي او په ګاډیو کې لاړ شي یو ګاډي له یو موټرسایکل له بل له دغه ورکړي. خو افسوس په دې MNA په دې MPA په دې خلکو باندې چې هغوی تر دې حده پورې زموږ سره ظلم کړی دی او موږ له هېڅ قسمه سهولیت نه دي راکړي نو افسوس په هغوی باندې به دغه کولی شو چې افسوس موږ وکړو. ښه دغې مرحلې نه هم تېر شو ولاړو پرش ته ورسېدو. پر سره خوا کې دا د پروجونو دوکان دی دا سټپلیزر ما دلته راوړو د پروجونو والا او بس په ده باندې خرڅاو داسې به وایو اضافي وسې راسره پروت و. پروجونو والا لګیا و موټرسایکل کې کار کوو ما ورته استاده څه کې د مسیټوب د موټرسایکل شروع کړو که څنګه نو هغه وویل چې نه دا د ګیس فیلډینګ دی او دا پکې کومه او دا هم یو خدمت دی د چاوي کوم اسمان دا ډېره خبره ده. نو ما پکې د خپل مشاهدین هم لږ شان وړوکی شان کلیپ واغېستو پروجونو په دوکان کې. به هر حال پروجونو والا سره زما سیټینګ برابر نه شو او د هغه ځای نه لاړم مخې ته تلم مخکې تکل مې شروع کړو. مخکې لاړم د عیسی خان دوکان ته چې د ګیس دوکان دی LPG ډېر ښه ګیس موسم ملاویږي ماشاءالله خو سړی ستړی و بس د غرمې ټیم و نو ډډې والې وه بس ما هم داسې وکړله چې ایسته روان شوم او ولاړم خپل سفر مې جاري وساتلو. مخې ته محمد ګټ ته ورسېدو. محمد ګټ نه مې وړوکی شان شاټ واغېستو. محمد ګټ دا چوک دی دا ورپسې کالج کریډټ کالج دی بس په مین باندې جوړ شوی دی د محمد ګټ دغه دواړه دي. ښه مخې ته ناوګۍ ته ورسېدو. په ناوګۍ کې دا زموږ ظهیرالله یو ملګری دی ماشاءالله مصري دی هر قسمه څیز نو زما پکې یو څیز خراب شوی هغه مې دته واله کو چې یاره دا وراله ټیک کوي دا مصري دی څه قسمه د هغې نو د ویزو چې کومه اډه ده د هغې د پاسې دوکان دی د بیکرۍ د پاسې دوکان دی د ویزو اډې سره. ښه هغه ځای نه راواپس شو. شاټونه هم ډېر واخېستل خو هر دوکان هغه شاټ چې کوم دی هغه موږ نه دی اخیستی نو واپس په دې د ویزو کنډو ته راواوښتو. دې ځای کې مې وړوکي شان کلیپ واغېستو. هر څه نشته دی غنم منم چې نو دا لا ښه ډېره ښایسته ښکاري. په لاره تلم یو بل ملګری و زموږ ګاونډي م دی نو هغه مې ځان سره راکېنو پرچې ته تللی و د کالج ده. ښه نو په لاره دې دا راسه یو بل فالوور میلاو شو او هغه خبره تاسو خیر دی په خپل هم واورئ چې څه یې ویلي دي. د ده یو دوکان دلته دی په عثمان چوک یو بل په ډي چوک کې تاسو ورتلی شئ. وروسته بیا پوه شوم داسې کار دی یوه ځوانه دې راغستې ده او فیسبوک کې دې 200 غوټې بیا اچولې وروسته پوه شوم چې دا خبره لکه چې کړې بس پوه شوې به سر شان ویلاګو او به د هغې نه رالو خپل کور ته خپلې کوتې بچي سره حزب الله هم راغلی د مدرسې نه یو هفته پاتې د اختر ته خو بس نه دی ټینګ شوی او راغلی د لکه یو هفته به ډېر شوی وی بیا به راتلی نو به دغه پورې ویلاګو او د کتلو یو جهان مننه چې نه ټیم هم راکړو الله خوشحاله او بس ساته انشاءالله تعالی آینده کې بیا داسې
څه نه څه وزټ چې کوم کېږي هغه به تاسو سره د کیمرې په سترګه باندې ریکارډ کوو. الله سپارو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.